او هغه چاته وایي چې ته کافر یې ته ملحد یې. اول خبره خدا ده چې کافر یا ملحد هغه ته ویلی کېږي چې الله نه مني، رسول نه مني، یا قرآن کریم ته توهین کوي، یا صحابو ته کنزل ردبت کوي. دې ته ملحد ویلی کېږي. اوس یو نفر دی هغه وایي چې زه قرآن منم، الله منم، رسول منم، یا دغه شانتې ځینې نورو، او شریعت ته توهین نه کوم، صحابو ته توهین کنزل نه کوم، او دې ته چا کافر وایي او ته ملحد وایي. صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قال لاخیه کافر، چا چې خپل یو ورور ته ویل چې ته کافر یې، دغه فتوا د الله سبحانه وتعالی عدالت ته خیږي. که چېرته د انسان کې یقیني د کفر علامه پرته وه چې د الله نه منو رسول نه منو، خو دا سړی کافر کېږي. که چېرته د کفر علامه پکې نه وه، دغه فتوا چې چا لګولې بیا په هغې باندې واقع کېږي چې چا دا فتوا لګولې ده. قاری صاحب محترم، لکه یو انسان دغه وای، یعنی انسان د موږ ټول نه غلطیانې کېږي، یا خولې نه همداسې کوم الفاظ وځي، په هغې وروسته بخښنه مو غوښتل سي، هغه انسان بیا وروسته بخښنه مو غواړي په دې شي باندې چې یعنې دا معنه سوه شوې ده، زما کوم داسې مطلب نه و، خو دا معنه سوه شوې ده، خو بیا هم هغې نه وروسته دا خلک ورته همدا ملحد و کافر او دا نومونه اخلي. نو هغه انسان چې خپله غلطي ومني، بیا هم ستا خبره چې بیا هم دوی ورته وایي، نو دا خو د جایز کار ماته بیخي نه ښکاري. د صحابو په دور کې یو زنانه وه او یو صحابي و، د هغې نه زنا شوې وه. نو کله چې پرې حد قایم شو، عمر رضی الله تعالی عنه سختې ردې بدې ویلې چې دا زناکار و، دا خبرې وکړې. د الله نبي صلی الله علیه وسلم ویل مه یا عمر، ویل عمره داسې خبرې مه کوه. دې زنانه او دې صحابي داسې توبه ویستله، که چېرته په دې مکې او مدینې والا خلکو باندې تقسیم شي، دې ته به مو ورسېږي، دومره غټه توبه ویستله. نو چې څوک یو ځل توبه وباسي، هغې ته بیا نه دي کول پکار چې یو سړی په هغه ګناه باندې را دغه کړي، بیا یې پې مایله کړي، بیا یې په هغه ګناه باندې ورولي. زه اکثر ملګرو ته وایم، زه ګوره داسې زمانه د فتنو زمانه ده، هر سړی د خپو پورې د خپو نه واره سره پورې ګناهګار دی، که زه یم که ته یې که بل دی. چې کله یو سړی په میډیا باندې دعوت کوي، نو کوشش دې کوي چې خلک اسلام ته راولي. داسې نه چې دا کوم دا شته خلک دي دا اسلام نه وباسو، ځکه دومره فتنې عامې شوي دي، قسم بالله دومره برودونه دي د عامو ملحدینو د کافرانو چې الله نه مني رسول برای راست ناست وي چې زه الله نه منم رسول نه منم، په هغې کې خلک را دعوت کوي دې ته د پښتانه، او په داسې یو ترتیب سره د اسلام نه وباسي چې یو غټ دعوت روان دی. نو زه ملګرو ته وایم چې دا خلک اسلام ته لږ راولئ. خیر ده که شخصا د چا نه یو ګناه وشي، هغې ته وایي چې سړی دا ګناه ده، د دې نه ځان وساته، دا ګناه کبیره ده، سړی پې کافر کېږي. دا داسې نصیحت ورته وکړه چې ډایرکټ پې ترې کفر فتوا ولګې، هغه خو آلرډي د اسلام نه هم زړه دغ شوی دی، نو نور هم د اسلام نه زړه کې نفرت پیدا شي، اسلام ته ښه په دغه باندې شي، په دغه خبره ښه پې ورته اړم کړي. مننه قاری صاحب، خوشحاله اوسې.